مسلمان مومن بنده نارینه زنانه یو اسلامی ملک د مصیبتونو سره ولې مخ دی پکار خداوا چې یاره مسلمانان د مصیبتونو نه محفوظ وي او پاک وي او کافر الله رانی ولې وي اغه له سزاګانی ور کړې وي پاغي مصیبتونه را غورځولې وي او اغه په قسمه قسم آفتونو کې راګر کړې وي ذهن خدا وي او زما استاد ذهن هم دغه وی چې یاره مسلمان ولې په تکلیف کې دی ګوره دغه دنیا دا دارالامتحان دی او دا د کړهو ځای دی الله پاک قرآن کریم کې فرمای لقد خلقنا الانسان فی کبد الله وای دا انسان ما مشقت د پاره پیدا کړی دی دنیا ته را لګی دی به مشقت کوي او تکلیفونه به تیری په د باندې به امتحانونه راځي د کم آیت کریمه چې ما اول استاد وړاندې الله پاک په دې آیت کریمه کې فرمای وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مومن بنده باندې الله امتحانات راولي کله به د یری امتحان راولي کله به د یو ملک یروي د یو کافر ظالم یروي د بادشاہ یروي یا یو بل ځای کې یو ظالم سره به د مقابله وي او مخ به وي د هغې نه به د خوف او یره وي دی به په خپل ایمان باندې یریږي په خپل اسلام باندې به یریږي او دی چې نیکی کوي په خپلو نیکو باندې به هم یریږي کله به د دې ایمان مسلمان او مومن د خوف او یری سره مخ وي لکه د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین حالات مونږ او تاسو وګورو د اسلام په ابتدا کې صحابه کرام رضی الله عنهم تر دې حد پورې چې بچی دي پاتې شوی دي تر دې حد پورې چې په غارونو کې وخت تیر کړي دي ژوند تیر کړي دي تر دې حد پورې چې په لار باندې نیوي شوي دي او ټوکړي ټوکړي شوي دي مومن سړی دا په د باندې امتحانات راځي کله به د خوف او د یری به راځي او کله به په دې مومن مسلمان بنده باندې د لوږې امتحان به راځي الله پاک به په د باندې لوږه راولي دی به وږی تږی وي د کاروبار بنه چلیږي د کاروبار به خساره کې روان دي د معاشي حالات به خرابېږي امتحان براشي لکه څنګه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده فرمای وشپې نا وخت ټیم زراوت بهر کوسیتا ما وې سو بل لا وړي سو نا بوزي درې ورځې شي پدې کې می قتل یو بل صحابي مراغه دریم صحابي مراغه سلورم صحابي مراغه دنیا کړ دی هو ټول د یو بل نه پښتنه وکړه ته پوښتنه کوم ټول 1200 یو لوګه او دغه خبره نه 1200 په کول نشو ته چې د لوګي د لاس خراب یو راوتی کا خلک واره جارو کوي او اصل کې د دې امتحانات مقصد او غرض سره الله جل جلاله د دې امتحانات او غرض او مقصد د مؤمن د کلکولو د پاره داغه د ایمان د مضبوطولو د پاره داغه عقیده مضبوط کولو د پاره الله پاک د امتحانات راوړي او دغه امتحانات چې راځي په مؤمن مسلمان باندې
په دې کې دنه د مؤمن مسلمان ډیر زیاتې فائدې دي. او بیا الله جل جلاله فرمای ونقص من الاموال والانفس، بیا په دې مسلمانانو باندې الله و امتحان برازي د مرګونو بزرګاو لکاو خلق بمري، بچی بمري، مور و پلار بمري وغیرہ امتحانات الله جل جلاله و زراور. نو اوس دی یو خبرې ته کومه خبره چې ما اول کې وکړه چیرې په کار خدا دې چې مسلمان باندې او مؤمن باندې دلته کې هیڅ تکلیف نه وي، تکلیف په کافرو باندې وي. او یا اکثر موږ ناپوهه مسلمانان بیا ګډوډي وایو، په چا باندې سم مصیبت راشي، یو مرګ باندې راشي، یو مسلمان رور باندې راشي، موږ وایو یاره دا سړی ښه سړی نه، یاره دا سړی داسې، یاره دې خلکو دا کار کو. دا خو ضروری نه ده کنه چې هر افت د ګناه د وجنه راشي. الله جل جلاله مونږ عذاب او امتحان نه پیژنو، مونږ نن دور کې عذاب او امتحان یو ګڼل. علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه او امام سیوطی رحمه الله داغه نه شاګردانو تپوس وکړو چې عذاب او امتحان کې څه فرق دی. علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه خپل شاګردانو ته وی عذاب هغه ته ویل کېږي چې کله په انسان باندې مسلمان باندې مصیبت راشي، په ټولو باندې راشي، په یو باندې راشي، په دې مصیبت کې دی الله طرف ته راونه ګرځي، دا د الله عذاب دی په دې سړي باندې. او امتحان دی ته ویل کېږي چې کله انسان او مسلمان باندې یو مصیبت راشي، مشکل راشي، په دې مصیبت او مشکل کې دی الله طرف ته متوجه شي، الله سره تعلق برابر شي، دې ته بیا امتحان ویل کېږي. دا د مسلمان او د مؤمن بنده امتحان. ځکه په دغه امتحان کې د دې بنده ډېر لوی خیر دی. که موږ تاسو وګورو حضرت یعقوب علیه السلام سونه جړلی، که موږ تاسو وګورو حضرت لوط علیه السلام، حضرت یونس علیه السلام، سونه چې نیکان مشران تیر شوي دي، انبیاء کرام تیر شوي دي، په ټولو باندې امتحانات راغلي دي. او تمام انبیاء کرامو مونږ تاسو له دا سنت پرې خودي دي چې هر مشکل کې الله طرف ته ګرځیدل پکار دي، په هر مصیبت کې الله طرف ته رجوع پکار ده. ځکه دا مصیبت د دې نعم البدل الله ډېر ښایسته ورکوي. بیا کله چې یو مصیبت کې انسان الله طرف ته متوجه شي، کله چې یو مشکل وخت کې مؤمن بنده الله طرف ته متوجه شي، الله جل جلاله دې مؤمن بنده ته د دې مشکل نعم البدل ډېر ښایسته ورکوي. د دې د وجنه چې کله مسلمانانو باندې داسې مصیبت راشي، افت راشي، نو الله جل جلاله هو ظن المؤمنین خیرا، تاسو په بل مسلمان باندې ښه ګمان وکړئ، تاسو د هغې دپاره دا امتحان وګر او تاسو د هغې د درجاتو د بلند کېدو سوچ وکړئ چې په ده باندې دا مصیبت راغی، شاید په دې کې الله پاک دله درجې بلندي کړي. ځکه که موږ تاسو دنیا دی حالاتو ته وګورو، بیا خاص کر اسلامي ممالکو ته وګورو، دا کومه زلزله چې راغلې ده په هغې کې زه وایم ډېر کلک سړی به ورته هم وجاړي، د چا اړه ډېر سخت وي که نه هغه به ورته هم وجاړي. ځکه 18 ګنټې او 13 ګنټې بعد د ملبې د لاندې
مور او بچي دواړه پراتی دي، یا مور شهید شوی دا بچي ور سره ژوندې دي، پلار مړلې او بچي ور سره ژوندې دي او چغي وباسي. یو ماشوم چغي وستي، ماته د حضرت یونس علیه السلام زمانہ را یاد شو. او هغه ماشوم چغه دا وسته لا اله الا الله محمد رسول. او بلډینګ باندې ځوړند دي. موږ نورو مسلمانانو لا په دې حالاتو کې څه کول پکار دي؟ د مسلمان ذمہواری څه ده؟ حضرت مفتی تقی عثماني هغه په خپل کتاب کې ذکر کړی دي چې مسلمانانو له په داسې حالاتو کې یو څو کارونه پکار دي او د مسلمان ذمہواری یو څو دي. یو ذمہواری دا ده چې مسلمان به د ټولو مصیبت زده مسلمانانو د لپاره به دعاګانې کوي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المسلمون کجسد واحد، تمام مسلمانان دا د یو جسم په شانتی دي. اشتکا عینه اشتکا کله، کو بدن کې یو ځای بیا آرام شي، یو ځای تکلیف ورسینو ټول بدن صحیح بېچین وي، سکون ورته نه، راحت ورته نه. نو اولنې ذمہ داری د امت مسلمه ده چې مسلمان به د نورو مسلمانانو په مصیبتونو او په مشکلاتو د حل کولو لپاره به دعاګانې کوي. ځکه کنن دا په بل رور باندې دي، نو سبا په ما او تا باندې او تیر شیم دي په مونږ باندې. نو دعاګانې ډېرې زیاتې پکار دي، روزې پکار دي، د قرآن کریم ختمونه او تلاوتونه پکار دي. ځکه چې هغه مسلمانان پر ډېر لوی مصیبت کې دي، هغه د قیامت منظر الله پیش کوي په قرآن کریم کې. الله جل جلاله فرمای یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه. الله جل جلاله د قیامت یو منظر بداوي، زوی به د پلار نه تختی، پلار به د زوی نه تختی، ښځه به د خاوند نه تختی، خاوند به د ښځې نه تختی، مور به د زوی نه تختی، هر یو رشتہ دار به د بل رشتہ دار نه تختی، هیڅوک به څه کولی نشي. نو ترکیې کې دا حالات مولید وی، پلار لاندې ولاړ دی، زوی پاس ځوړند دی، هیڅ هم نشي کولی. ژوندي خلک په ځمکه کې دننه پراته دي، چغې وایي، او پاس خلک هیڅ هم نشي کولی. نو الله جل جلاله موږ او تاسو ته د قیامت یاد دهانیانې کوي. ذهن کې دا خبره ګرځي را ګرځي، قیامت به څنګه او دغه شان قیامت یې کوي، یو ګړز به وشي قصه به ختم شي. لکه څنګه چې په یو ملت دوه کې هغه بلډینګونه عمارتونه چې هغه ته بره کتل ټوپې به سړي نه غورځېده. نو محترمو اولنۍ ذمہ داري زموږ د مسلمانانو دا ده چې موږ هغه مسلمانانو ته دعاګانې کوو. دویم د دې امت ذمہ داري چې کله مسلمانانو باندې مصیبت او آفت راشي، د حضرت یونس علیه السلام د قوم عمل کول پکار دی، اجتماعي توبه پکار ده. حدیث کې راځي وای کله چې یو امت اجتماعي توبه وباسي، الله تعالی انفرادي عذابونه ختم کړي. کله چې امت اجتماعي توبه نه وباسي، الله تعالی به دا قوم دغه شان دي انفرادي به غرق کې ختم دی. نن یو کله غرق شو، سبا بل په سیلاب غرق شو، بل په
په بم باندې غرق شو، بل چې کوم دی په قتل او غارت کې غرق شو تباه شو، بل په زلزلو کې تباه شو غرق شو، بل معاشي حالاتو کې تباه او برباد شو، يهوديانو را ایثار کړی دی. نو که اجتماعي توبه وسته شي الله تعالی د مسلمانانو اجتماعي حالات به بهتر کی. ځکه حضرت یونس علیه السلام قوم باندې عذاب راغلی، عذاب راغلی او قوم کې خياران خلق ډیرو، او خيار خلق ډیر کم قوم کې چې خيار خلق خدای قوم نه غرق کوي، نه خدای دا قوم اتفاق او اتحاد خرابوي، او نه قوم زوال طرف ته ځي. خو کله چې قوم کې خيار خلق ختم شي بس دا قوم تباہ خدای بیا. حدیث کې راځي جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي کله چې یونس علیه السلام د کرینه لاړ بهر شو، قوم ته اعلان کړو چې ګور 3 ورځې نورستو به عذاب راځي، ځانو ته تیار ساتي. کله چې 3 ورځې شو عذاب ښکار شو په اسمان کې، حضرت یونس علیه السلام قوم پوه شو چې عذاب آثار راښکاره شو، د عذاب علامات راښکاره شو. دی قوم ولګېدل خپل بچي ماشومان نابالغان واړه واړه بچي او خپل سپینګیري د سپینګیرو نه مخکې صف جوړ کو او د نوجوانانو وروستو صفونه جوړ کړل او د زنانو صفونه اخره کې جوړ کړل او ټولو اجتماعي توبه وست الله دربار کې الله ته چغې کړې او په جړا باندې شو. اے الہ العالمین زمون په جمع باندې الله توبه دا اجتماعي توبه وست الله جل جلاله دا اجتماعي توبه د برکتنا الله راوست عذاب واپس بوتلو. یونس علیه السلام چې کله بیا رستو راغی حیران دی، الله نه تپوس کې یا الله ستا خو وعدو کې مخالفت نشته، دا قوم خو غرق شوی نه دی، وای زما یونسا و د دې ماشومان راوتیو زنانه راوتیو سپینګیرو سپین سری راوتیو او ما ډېرې چغې والی منتونه وکړل او ما د دې سپینګیرو نه حیا وکړه سپین سرونه ماشومانو چې بس معافي کوي. معاف کړی مې دی یونس علیه السلام. نو اسماني افتونه او زمینی افتونه د بچاو دویمه لار چې کوم ده هغه توبه ده چې موږ الله دربار کې توبه وباسو. او دریمه ذریعہ الله پاک وایي من عمل منکم من ذکر وانثى فلنحيينه حياة طيبة. الہ العالمین وی د اسمانی مصیبتونو نه زلزلونو نه سیلابونو نه د هر قسم آفتونو نه د بچاو درېمه ذریعه چې د الہ العالمین وی من عمل منکم صالحا من ذکر وانثى چې نارینه او زنانه ټول نیک عمل طرف ته مایل شي او ټول نیک اعمال شروع کی، نیک عملونه زنانه او نارینه شروع کی. فلنحيينه حياة طيبة زبد دوی دنیاوی ژوند ښایسته کما روښانه به کما د غمونو مصیبتونو نه په امن کې به کما. فلنحيينه حياة طيبة زبد دی ژوند ښایسته او ښکلی کما، ښکلی ژوند به وله ورکم، خوشحاله به وي، مزي به وي، امن به وي، سکون به وي، راحت به وي، مال کې و برکت وي، صحت کې و برکت وي، د دې اولاد کې به برکت وي، د دوی په اپس ورورولۍ کې به برکت وي، خیر به وي، راحت به وي، سکون به وي. خو دریم ذریعہ څه ده؟ فلنحيينه حیاة طیبه چې نیک عمل شروع کې زنانه او نارینه ټول. نن زمونږ څونه کمی دی که کور کې مونږ نارینه نه زنانه نیک اعمال کوو جو نارینه نه کوو، او که نارینه کوي جو زنانه نه کوي.
زما محترمو خپل ځان سره مسلمانانو سره دی ماشومان سره خسد نیک اعمال نیک از تاسو سوچو کې په خپل ځان راولئ چې دا ترکی دا زلزلہ راغلی وي او په دې کې داسې حالات شوي وي اسی په ځان سړی راولي سړی بچی د سړی نه جدا شي یا سړی بچی مخې ته پروت نیم نه لاس نه خپل نه یا هغه چغې وباسي پاپا کوي او سړی وس نه رسي دا د ملبې د لاندې پراتی نو کم از کم دومره خو مونږ کولی شو که نه دعا خو ورته کولی شو الله مصیبت یې څه کې آسان کې الله د هغوی مشکلات آسان کې الله د هغوی خدمت توفیق ولا یو بل ورکړي دعا کو تلاوت کو نو الله تعالی دې موږ او تاسو ټول مسلمانانو باندې په عالمي دنیا مسلمانانو باندې رحم فضل او کرم وکړي خدای دې په دې کافرو رحم وکړي چې مسلمانان شي او الله جل جلاله دې هغه ترکی مسلمانانو چې غم دی الله جل جلاله دا هغه په غم کې موږ برابر شریک یو الله تعالی دې هغه لا اسانی پیدا کی او الله تعالی دې دا غیبی امداد وکړي او الله دې زموږ د پاکستان باندې خصوصي رحم فضل او کرم وکړي واخر دعوانا الحمدلله